السلام علیکم ورحمۃ الله. څنګه حال دی دوستان؟ خیر برابر یې. امید لرم چې تاسو به ښه یې. صحت جامه به مو په غاړه وي. د یو نوي ولاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نننی ولاګ زموږ د کور د خوا نه شروع شو او ورځو به په خپل ورور وړوکي ورور عبدالرحمن پسې سکول ته چې څه ماشومان هغه په سکول کې تنګی پیسې ترې اخلي، د هغو د استادانو سره به خبرې کوو. دا خبره مې ستاسو سره د دې لپاره شریکه کړه چې تاسو هم د خپلو ماشومانو بر وخت پوښتنه کوئ چې زمونږ ماشومان ذهني شکار نشي او ذهني توازن چې کوم دی هغې باندې د هغو بوج رانشي. بر وخت کاروایي کوئ، د زور نه به کار نه اخلو، په نرمۍ سره به خبره کوو او د چا سره چې مسلې د هغو سره به په نرمۍ خبره کوو چې ماشوم ته هم ټیس ونه رسي، استاد ته هم ټیس ونه رسي او د هغو په تعلیم باندې هم څه اثر پرې نه وځي. نو ورځو به هلته تاسو هم دا کتلی شئ، زموږ سره به دا مناظر ګورئ. ښکلي مناظر دي. نو تاسو هم غوښتل مې ده چې دا یو پیغام هم تاسو له درکړم او دا ښکلې د لارې ده ښکلي شنه شنه مناظر دا هم ستاسو سره شریک کړم. دې ځای نه تاسو کتلی شئ چې دا یو ښکلی او خوندور منظر دې ځای نه ښکاري. یوه ښکلا مخامخ تک شین غر، دې طرف ته هم غر، په منځ کې د منګلور دا کلی ډېر خوندور ښکاري. دا آبادي چې تاسو ته کومه ښکاري دا د منګلور ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 2 دا د منګلور پرایمري سکول دی
او دې کې ما هم د 5مه پورې په دې ځای کې سبق ویلی دی، هم په دې یو سکول کې چې مشهور په GPS نمبر 2 باندې دی، ګورنمنټ پرایمري سکول منګلور. ملګرو دې ټایم کې اوس مونږه د سکول نه را واپس شو او کور ته به ځو. زوړ سکول ته لاړو، زړه چاردیواري ولیده، هغه زړې درې او کرسۍ هغه ولیدې. زمونږ خپل وړوکوالی مونږ ته رایاد شو چې ډېر خوند یې وکړو. په دې کرسو دې زړه چاردیوارۍ کې به مونږ ناست وو. تقریبا د نن نه 15 کاله مخکې په دې کې ما سبق ویلی دی. نو یوه خبره تاسو ته کوم، که سکول ته د طالبۍ په وخت کې راشئ یا د تعلیم حاصلولو په وخت کې راشئ او یا هسې راشئ، خو خامخا به د سکول نه یو سبق وړئ. نن د دې سکول نه د GPS نمبر 2 نه دا سبق ما ویوړو چې خپل ماشوم له اول زړورتیا ورکول غواړي. زموږ چې کوم ماشومانان دي هغه زړور نه دي، زړه نه کوي. عبدالرحمن پسې مونږه یو 2-3 پیرې مخکې هم راغلي وو په دې مسلو کې چې واړی تنګی. عبدالرحمن ته یې استادانو دا خبره کړې ده چې عبدالرحمن کله هم تا ته څوک سوی نو ته مونږ ته وینا کوه، مونږ ته وایه، د هغې حل به مونږ راوباسو. خو عبدالرحمن کې دا زړورتیا نشته چې هغه خپل استاد ته مخامخ شي او خپل استاد ته دا ووایي چې زه دې وړو تنګ کړم یا یې ووهلم یا یې زما نه پیسې واخیستې. دا 3 مسلې د عبدالرحمن وې. دې باندې مونږ تقریبا د هغوی د 2 استادانو سره 20-25 منټ ډسکشن وکړو. نو هغو ماله دا یاد دهانۍ راکړه چې آینده دپاره به عبدالرحمن ته داسې څه مسله نشي راتلی او عبدالرحمن دا زموږ حواله دی. بلکې عبدالرحمن نو د قوم د څومره چې په سکول کې دا واړه دي دا ټول مونږ ته حواله دي او په حیثیت د ذمه دارانو دا زمونږ ذمه داري ده چې د دوی د ټولو به مونږ فردن او جماعتاً خیال ساتو. استازي هغه که د اتناو استازي او هغه که د 10 استازي او هغه که د کالج یا د یونیورسټۍ استازي، خو استاز په خپل شاګرد باندې ډېر ښه پوهېږي او د خپل شاګرد احساسات هغه ته مخې ته وي. د عبدالرحمن په باره کې ما ته دا خبره وکړه شو د استادانو د طرف نه چې عبدالرحمن یو قابل شاګرد دی زمونږه، مونږه په دې شاګرد باندې فخر کوو او مونږه د ټولو وړو خیال ساتو، خو خصوصا کوم چې قابلان دي نو مونږه د هغوی ډېر زیات خیال ساتو چې دوی زمونږ نه خراب نشي او دو په تعلیم کې د دو په تربیت کې سم معمولی دیکاوت دا مخې ته رانشي. دا زمونږ د نن ورځې ولاګ او د هغې مقصد دا و. امید لرم چې څنګه ماته د دې ولاګ نه او د دې سکول د تلو نه څه فایده حاصله شوه، دغه شان به تاسو ته هم څه نه څه فایده د دې نه حاصله شوې. که دا ولاګ ستاسو خوښ شوی نو زمونږ دا ولاګ لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او تر دا را روانې ویډیو پورې مونږ له اجازت راکړئ. ملاویږو به انشاءالله بله ویډیو کې. د الله په امان.